وشبه المعتزلة. دلته د معتزله یو بنیادی شبهه در تشارح را نقل کړي او هغه ماتن چې کوم عبارت ویلې ده نو پغی کې جواب دی د چانه د دغه شبهه نه او د دغه اعتراض نه. اوس دی وی د اقوا شبهه د معتزله نه دادا و تاسو پدې قائل انکم متفقون، استاسو اتفاق دې پدې خبره چې قرآن اسم لما نقل الینا، دانوم دې د اغه د پارا چر نقل کړي شوی د مونږ بین دفتي المصاحف په مابین د چا کې د مصاحف د دوه غتو ترمن چې کم شي دی پتبلی د تواتر سره د قشی توي قرآن ویلې شي. قرآن تعریف منگو تاسی نکو هو کلام اللہ تعالی المنزل علی الرسول المکتوب فی نو مکتوب فی المصاحف تا قرآن ویلیشی. دا معتزله وی وهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف، دا قول ستاسو مستلزم دے دیلر چی دا با مکتوب فی المصاحف وی صحیفو کی بلی کلی شوی مقروع بی بالالسن پا جوابان دے بلوستلی کیگی پجبا باندې با لوستل کیږي، مسموع به بالاذان په غوګونو باندې با اوریدل شي. نو چې کم شي پجبا لوستل کیږي په غوګونو باندې اوریدل شي. وکل ذالک من سماعات الحدوث بالضروره، فسمره چې دینو دا علامات چا دي طالبہ الا د حدوث دی بالضروره خامخه الکه کم شي چې په جبا ولوستل شي نو هغه حادث نه وي، کم شي په غوګونو اوریدل شي خو مخکې نو اوس اوریدل شي نو هغه حادث نه وي، کم شي په جبا باندې لوستل شي خو مخکې د نه لوسته اوس ولې نو دا به حادث نه وي. خدا ټول څه شي دی طالبہ حادث دي. نو ته څنګه وای چې قران کریم قدیم دی؟ و تاسو قران هم دغه ته وای چې کم شي ما بین له مکتوب فی المصاحف ته ما بین الدفتین ده او ما بین الدفتین کی چې مونږ وګورو نو په دې باندې اقسام احکام د چا جاری کیږي. مسله باندې تاسو پوښولای نو د راغه پاشار نو اشاره وکړه جواب ته چې مونږ دا منو چې قرآنی کریم نوم دا غسه ده چې مسمود مقرود ما بین الدفتینو کې منقول ده په نقل متواتر سره ټول منو. خدا مونږ طالبہ کلام لفظی ته ثابتو نه کلام او کلام لفظی صفت ته بنده ده، دا صفت ته چانه ده الله تعالی. دا کوم علامات چې توې نو دا د کلام لفظی علامات نه د کلام نفسي. او موږ چې صفت د باری تعالی غنو کوم کلام غنو راضی ورپسې نو فاشار بقولی للجواب وهو دا قرآن کریم الذي هو كلام الله تعالی مکتوب فی مصاحفنا، لیکل شوی ده په مصاحف زمون کې ای بشکال الكتابت وصور الحروف الداله علیه، محفوظ ده په قلوب زمون کې ای بالفاظ مخیله، مقروء ده بالسنتنا بحروفه الملفوظه المسموعه، مسموع ده باذاننا بتلك ايضا غیر حال فيها غیر حال فی مع ذلك ليس حالا حال نه په مصاحف کې ولا فی القلوب ولا فی الالسنه ولا فی الاذان، بل هو بلکې دا کلام چې ده معنا قدیمه ده قائمه ده ذات د باری تعالی پورې یلفظ تلفظ کولې شي اوریدل شي بالنظم الدال علیه او زیادول شي بالنظم المخیل او لیکل شي بنقوش و اشکال موضوعه للحروف، سنقوش ته او شکلونه دي چې هغه د حروف د پاره وځکړې شوی دي دال دی پاغه باندې. کما یقال خلق وی النار جوهر مضيء محرقنا، خلق د اور تعریف څنګه کوي؟ اور یو جوهر دی رڼا کون کې دی او محرق دی. نو یذکر باللفظ ويكتب بالقلم ولا يلزم منه كون حقیقت النار صوتا وحرفا، نه دا نه لازمیږي چې حقیقت د نار څه شی دی طالبہ صوت او څه شی دی حرف دی. مسله باندې تاسو پوښولای کونه رسیدي یعنی د دې نوستړي کې تو ګره خلک وای چې اور څه شی دی جوهر دی مدوی دی محرق دی. نو په ژبه مت تعبیر وکنه نو داسې اوس څوک ویلی شي چې دا په ژبه باندې چې تنه تعبیر وکړه هغه اور چې دی دا د قبیلې د چا نه دی طالبہ اور صوت دی، اور خو صوت نه دی سره دی چې په ژبه تنه تعبیر وکړه. یا څوک ویلی شي چې اور حرف دی نه اور ځان ته شی دی سره د دې نه چې په ژبه تنه تاسو شی وکړه تعبیر وکړه. په مسله پوه شوې په همدغه څه کلام الله دی په ژبه تنه موږ او تاسو تعبیر کوو خدا سي خو نه د لکه څه شی اله ورپسې راځي
دا اوګد وضاحت تر تکي او خبرم دقه یو د تاوی را تاوی در تخا وتحقيقه ان لشيء وجودنا وېدا ځان سره یاد ک تحقیق د مسالې دا ده شی دو وجود لري کله یو شی لرسه شی وي دو وجود دی یو وجود ده په اعیانو کې بل وجود ده په اذهانو کې یو وجود ذهنی ده مخکې دا تفصیل تاسو ته ما کړو خپل آثار مو مرتوی چې سلام کې په کم په مرتب کېږي په وجود ذهنی باندې او بل وجود په خارج ده نو دی وجود چې لره دو وجود دی یو وجود په اعیان ده او بل چې ده وجود په اذهان ده او بل وجودن په العبارت بل وجود ده په کتابت پچا کې په کتابت کې فالکتابت وجود فی الکتابت تدل علی العبارت دا دلالت کی په عبارت باندې چې شی لیکل شوی نو ته په تلفظ کې وای په عبارت په دلالت کی الک دا زید لیکل شوی دا نقش په غی باندې دلالت کوي او دا غرنګ چې ده وهي علامه فی الاذهان او دا کم شی چې په عبارت کې دا دلالت کی علامه په غسبانه فی الاذهان چې کوم شی په ذهن کې ده ژبه باندې په تلفظ تاو کنو دا دلالت په شی باندې کی چې کوم شی په ذهن کې پروت ده او هو علامه فی الاعیان او دا دلالت کی په غسه باندې چې کوم شی په اعیانو کې ده نو فحيث یوصف القرآن قرآن کریم چې موصوف شي بما هو من لوازم القدیم فاغه څه باندې چې هغه د لوازم د قدیم نه ده کما فی قولنا القرآن غیر مخلوق نو مراد پدې سره حقیقته الموجوده فی الخارج وحيث یوصف چې کله دا موصوف شي بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات نو مراد کولی شي پدې سره الفاظ منطوقه مسموعه کما فی قولنا قرات نصف القرآن یا مراد کولی شي پدې سره الفاظ مخیله لکه خلق حفظت القرآن یا مراد کولی شي پدې سره اشکال منقوشه لکه خلق وی حرام د محدث لره مس القرآن نو مس القرآن څه شي خو نو کوش دي کنه نو خلاصه دا د طالبه که احکام د حادث ثابتون هغه به کلام نفسی ته ثابت وي او که احکام د چا ثابتو د قدیم ثابتون هغه به چا ته ثابتي کلام نفسی ته او که احکام د حادث ثابت هغه به کلام لفظي ته ثابت وي او دا چا چې د کلام نفسی او د لفظي په درمیان کې فرق نه دی کړی کله ورته احکام د قدیم ثابت او کله ورته احکام د حادث ثابت نو دوی دا فرق په مابین د نفسی او د لفظي کې نه دی کړی دا فرق څوک کې نو د لنجخ په د مینځ ورکیږي ولما كان الدليل الاحكام الشرعيه هو اللفظ دون المعنى القديم نعرف ائمه الاصول الک معناه قدیمه ده ومنګو تاسو چې کتاب مخه ته پروت او احکام او غیره ثابتونه دا خود چانه ثابتو اله دا الفاظونه کنه نو اوس د دې اصولیان یو تعریف کړی دی نو ویلی دي تعرف ائمه اصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالمتواتر وجعلوه بیا قران کریم ګرځولې دی حسامی کې تیر دی اسما للنظم والمعنى جميعا د نظم د پاره نوم ګرځولې دی من حيث الدلاله على المعنى لا لمجرد المعنى واما الكلام القديم الذي هو صفه الله تعالى نو اشعری جواب کې دي ته چې لانه يجوز جائز ده څه شي څه شي دی ان يسمع چې دا وریدل شي بلا صوتین بس دا ځان ته خبره ده اوس الک دا اختلاف درته وی چې دا کلام نفسی دا اوریدل کیږي او کنه اوریدل کیږي مشاری سے بوئی جائز ده چې اوریدل شي بلا صوتین و حروف لکه ذات الله تعالی چې اخرت کې لیدل کیږي بلا کم و کیف او دا منه کړی د استاد ابو اسحاق الاسپرای دا خبره ده چې غوړه د اختیار د شیخ ابي منصور ماتوریدی هم ده نو فمعنى قوله ټکی تا ګوره معنی قول الله تعالی چې حتی يسمع کلام الله نو يسمع ما يدل عليه څه شی وورید کلام الله وورید سمانه یعنی هغه څه وورید چې کوم څه په کلام دلالت کو دا معنا کله خلک کوي کنه سمعت علم فلان نو فموسى عليه السلام سمع صوتا دالا على كلام الله لكن لما كان بلا واسطه الكتاب كتابم نو ملکم نو خص باسم الكلم دا نه فد اعتراض ده معترض وی چې خنو کده شي نو بیا د تکلیم ولي وای د چې کلام الله وورید دا څه کلام وورید چې دلالت کو په چا باندې هله باغی معنا باندې چې کوم د الله تعالی کلام ده نو دغه کلام خود د نورستو د دومتیانو موریده نو بیا د څه وجه ده چې د تکلیم ویل کیږي د دومتیانو تکلیم نه وای وای وجه ده د چې کوم आवाज اوریدل او دا بغیر د واسطې د ملک او د کتابت نه او متمتیانو اوریدل په واسطې د چا سره د سره کا د په واسطې اوریدل نو د تزکه کلیم ویل کیږي فان قیل وای کسوک په اعتراض کې وای لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم ويك كلام د الله تعالی چې د څه شي حقیقت چې په معنا قدیمه کې او دا رنګ چې د مجاشي په نظم مؤلف کې نو يصح نفيه عنه بیا خو په کار د چې صحیح شي نفي د کلام د الله تعالی نه بیا یو قال چې ليس النظم المنزل المعجز المفصل الى الصور والآيات كلام الله تعالی والاجماع على خلافه یعنی چې دا مجازي کلام دی نو بیا په کار دا چې خلک کوی چې دا کلام د الله تعالی نه دی
چې حقیقت هغه شی شو کلام هغه دی او دې ته حقیقتا کلام نه په کار دا چې د دې نفي د خدای تعالی نه څه شي صحیح شي کنه یو والاجماع على خلافه دوه وايضا المعجز هغه معجز چې د متحدى به چې د هو كلام الله تعالی حقیقتا مع القطع بان ذلك انما يتصور في النظم المؤلف المفصل الى صوره اذ لا معنى لمعارضه الصفه القديمه او دویم دا وی قران معجز دی اعجاز د قران صفت ده دغه رنګ طالب خلک کوئی چې قران متحدى به ده چیلنج ورکړی شوی دی خلکو ته چې راضی تاسو د قران کریم مقابله وکي وای دا اعجاز دا په الفاظو کې پروت دی چې کومه تاسو لولو متحدى به چې خلکو ته چیلنج ورکړی شوی نو دا د الفاظو ورکړی شوی نو که قران د اختیار صفت معنا قدیمی ونه په کار دا د الفاظو په باره کې خلکو ته چیلنج نه ورکړی شوی او سره د دینه چیلنج تعلق هم د دې سره ده او د غرنګ د چا د اعجاز تعلق هم د دې سره ده نو قلنا د راغه وی جواب داده چې التحقیق کلام د الله تعالی چې د اسم مشترک دی ما بین د کلام نفسی کې او د قدیم کې نو اوس مخ کې خبره پچا کوله په حقیقت او مجاز چې خبره چا ته راوړه نو چې خبره د مشترک کې نو مشترک کې تاسو قانون ویل چې مشترک هر څومره معناګانې لري نو استعمال د دې لفظ په دې هر یو معنا کې به د حقیقت وي څه شی وی طالبہ نو دا مشترک دی ښا ومعنى الاضافه فما بين د کلام نفسي قدیم کې ومعنى الاضافه كونه صفه له تعالى وبين اللفظ الحادث او دا مشترک دی ما بین د لفظي کې چې حادث ته مؤلف دی د سورونه او مؤلف دی د چانه د آیاتونه او معنا د اضافت دا د چنو مخلوق الله تعالی ليس من تالیفات المخلوقین کلام الله به ورته ویلي معنا دا د مخلوق کلام نه دی دوی جوړ کړی نه دی نو فلا يصح النفي اصلا ولا يكون الاعجاز والتحدي الا في كلام الله تعالی په دې کې تحدي ده نو هر یو کې کوي که کلام ته وینو حقیقتا کلام دی لفظي او کغی ته وینو څه شی دی طالب لفظي دی وما وقع في عباره بعض المشايخ من انه مجاز فليس معناه ویلک دا د مجاز اصطلاح مخ کې پاس تخپل او کاروله وې دا ځان سره یاد نه کی چې د مجاز معنا بداوی چې انه غیر موضوع للنظم المؤلف یعنی دا معنا نه چې هغه معنا حقيقي د لفظ د لپاره وزه ده او د معنا مجازي د لفظ د لپاره حقیقتا وزه شوی نه ده دا پام ځان سره ونه کې بل ان الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس وتسميه اللفظ به ووضع لذلك انما هو باعتبار دلالته على المعنى فلا نزاع لهم في الوضع والتسميه وشوا وذهب بعض المحققين چاغه صاحب د مواقف دی غوي چندل معنا في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قدیما دا لیس فی مقابله اللفظ دا معنا په مقابل د لفظ کې نه ده چې په دې سره مراد چې مدلول د لفظ او مفهوم دغه بل په مقابل العين دا په مقابل د چا کې ده او مراد په دې سره څه شه د مال يقوم بذاته کظاهر صفات نه خپل په ذات ولاړ نه ده لکه د نور صفات بل چا پورې قائمه ده او مراد د دوی د دینه چې ان القران اسم اللفظ والمعنى شامل لهما وهو قديم لا كما زعمت الحنابلة تاسو نه د لکه حنابلة چې ذهاب کړي من قدم النظم المؤلف المرتب الاجزاء چې دی وی دا کم نظم چې مرتب شوی دی اجزاء برابر دي دام قدیم دی فانه بدیهی الاستحاله للقطع بانه دا قول د دوی بدیهی الاستحاله ده د وجه د قطعیت نه په دې خبره چې لا يمكن التلفظ بسين من بسم الله الا بعد التلفظ بالباء اول په بعد تلفظ کې بیا پسین نو دا تلفظ چې پسین باندې بعد الباء ده خدغه علامه د حدوث ده کنه حادث ویم دي بل المعنى ان اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الاجزاء في نفسه لك قائم بنفس الحافظ من غير ترتب الاجزاء او تقدم ده بعض على البعض والترتب انما يحصل في التلفظ والقراءه لعدم مساعده الاله وهذا معنى قولهم المقروء قديم او قراءه حادث ده دغه معنی ده مقروء قدیم ده او قراءت حادث ده په دې معنی چې قراءت ته ترتیب حافظ ورګي نور کوم معنا چې په ذهن کې پرته ده خو ځان ته ده وعمل قائم بذات الله تعالی هغه چې د الله تعالی په ذات پورې قائمه ده نو فلا شهد ترتب فيه حتى ان من سمع كلامه تعالى سمع غير مرتب الاجزاء لعدم احتياجه الى الاله هذا حاصل كلامه وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقه او المخيله المشروطه وجود بعضها بعدم الباس ولا من الاشكال المرتبه الداله عليه ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بالنفس الحافظ الا كون د سور د حروف چې مخزون دي مترسم دي په خیال ده کې په داسې شان سره ازل تفت الیها چې غي تحافظ التفات کی نو کان کلاما مؤلفا دا به جوړ کلامي د الفاظ متخیلون او د نقوش مترتبون او اذا تلفظ نو كانت كلاما مسموعا او چې کله ته تلفظ ور باندې وکي نو څه شي نو قبل التلفظ هغه معنا قائمه د ذهن پورې وا او چې کله تلفظ ور باندې وکي نو څه شي ته نه جوړیږي معنا منقوش بل د صفاتو د باری تعالی نه التکوین دی طالب التکوین د صفاتو ازلیه او د باری تعالی نه نام صفت حقیقی دی د اصولنا مضاف الیه غواړي ذهنن او نه خارجن
لکه قدرت صفت حقیقیو صرف قادر سره متعلق دی، مضاف الیه نه غواړي، الا عند ترتب الاثر چې اثر باندې کله مرتب کیږي نو بیا څه شی غواړي؟ مضاف الیه غواړي. نو دغه څه تکوین هم دی. الکه تکوین چاته وي غوکې دی ورته. وهو المعنى الذي دا معنا دی يعبر عنه چې د دینه تعبیر کولې شي بالفعل والخلق والتخلیق والايجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك. دا ټول یو شی دی ګوره، تکوین، خلق، فعل، تخلیق، ایجاد، احداث، اختراع، دا ټول سره یو شی دي. الکه دا ټول چاته وای؟ الا ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود. تکوین چاته وای؟ اخراج د عدم د معدوم نه چاته؟ خلق چاته وای؟ مخکې مدار تبار بار ویل اخراج العدم، اخراج المعدوم من العدم، اختراع چاته وي ام دیتا وي، وغیرہ تخلیق چاته وي ام دیتا وي لیکيږي. نو تکوین صفت الله تعالی ده لاطباق العقل والنقل، د وجود اطباق د عقل او د نقل نه چاله انه خالق للعالم. الک عقل خپلوي الله تعالی خالق د عالم ده، مکون د عالم ده. او اطلاق د اسم، امتناع د اطلاق د اسم المشتق على الغير من غير ان يكون ماخذ الاشتقاق وصفا له قائما به. دا څه خو نشي کېدلی چې الله تعالی څه شي کې مکون کې، لکه مخکې چې موویل صفاتو کې متکلم کې مکونی کې او صفت تکوین دی ورلره نه وي. ځکه دا خبره محاله دي چې په یو چا باندې اطلاق د مشتقی کېږي او مبدا ور پورې قائم نه وي. د اطلاق د مشتقی چې په کېږي نو دا نه خدای دی چې مبدا ور پورې څه شي دا قائمه ده کنه. نو دا تکوین صفت الله تعالی د ازلیت ازلی ده، ازلی ده. او تاسو ته ماول تعلقه حادثه ده. نور خدغه خوانه صفت ته چې کله تکوین تعلقه د کوم شي زراغ تعلقه ځان ته ده، او صفت ازلی څه شي ده طالبہ بوجوهین خبره کې لکه دا په وجوه سره ټکی ته ګوره دا صفت ازلی ده. الاول اول خبره دا د ازلی خو ځکه ده چې منه د قیام د حوادث بذاته تعالی لما مر اسم ویل ک تکوین صفت ازلی نشي او حادثه کې نو قیام د حوادث منه د ذات د باری تعالی پوری دا یو. دویم وجدا ده چې انه وصف ذاته فی کلامه الازلی بانه الخالق فلو لم يكن في الازل خالقا للزم الكذب والعدول الى المجاز. عدول بمجاز تراشی ای الخالق فيما يستقبل بیا بمعنی دی چې الله تعالی خالق دے پچا کے پر روان وقت کے، یا قادر علی الخلق دے من غیر تعذر الحقیقت. لکه دلته حقیقت متعذر نه دی اور پورے قائم دی کنه. څه خبره ده پرواخونه کوي على انه لو جاز اطلاق الخالق عليه بمعنى القادر على الخلق لجاز اطلاق كل ما يقدر عليه من الاعراض عليه وغيره. نو سواد و بیاس بیا خود دې اطلاق په کار د چتیش بیا وخت طلب باندې اطلاق د اسود شي خلق بو یا لکه اسود ولې دی ځکه خالق د سواد دا خبره مخکې ته په خلق خبره وکړه چې معتزله دا نقطه وای. نو معنا دا شو چې دا وصف دی طالب څه شه دی وصف ذاته فی کلامه الازلی. دا وصف د ذات الله تعالی د کلام ازلی کې خدای تعالی ځان ته خالق ویل. نو معلومیږي دا چې الله تعالی به خالق فی الازل وی، یعنی ازلی صفت ده. ولیک خالق فی الازل نشي. نو خالق څه معنا ده؟ کته چې خالق په معنا د سیخلقو سره ده دا روان وخت کې پیدائش کوي. نو دا خو څه شی ده؟ معنا مجازي ده. او معنا مجازي تخلص روته وخت کې چې کله معنا حقيقي متعذر دلته تعذر د معنا حقيقي کومه ده چې ته خالق په معنا د دې عقلي جرا روان وخت کې پیدا کول کی بلې تا ګوره. او کبیا په دې معنا باندې شینو بیا په کار ده چې اطلاق د چامپیو کې دا سود او د غرنګ د بیز و غیرم پیو کې. الثالث انه لو كان حادثا وای کچرته دا تکوین حادث شي او قدیم نشي نو پختنه کوم اما بالتکوین اخر یا بد تکوین چې د 50 سری په تکوین اخر سره هغه مخکنه تکوین بسوي قدیم دا تکوین دی خو ته چا وجود ور کړی کنه. نو دا تغینه مخکې بل تکوینی نو قبل تکوینی نه لکه هغه هم حادث وي هغه ته مخکې بل تکوینی ته به وجود ور کړی نو هغه هم حادث وي هغه مخکې بل تکوینی هغه ته به وجود ور کړی. نو فیلزم التسلسل والطالبات وهو محالنا یو ويلزم باللازمي منه استحاله التكوين العالمي. استحاله التكوين د عالم دا خو بیا محاله ده چې الله تعالی عالم پیدا کی مع انه مشاهد سره د دین چې دا خبره څه شه ده مشاهده ده چې عالم خدای تعالی پیدا کړي عالم خدای تعالی او په دغه صفته پیدا کړي ده. و اما بدونه یک چرته حادث یا په تکوین اخر سره بل تکوین نو کپبل تکوین سره دراوست خلانجه دا جوړه کړله دا مستلزم دی باطل لره مستلزم باطل لره باطل. و اما بدونه یا به طالب څه شي بغیر د بل تکوین نه نو فیستغنی الحادث عن المحدث والاحداث. نو په دې صورت کې لازمیږي استغنا د چا اله د محدث د چانه د حادث د چانه د محدثنا او د احداثنا. وفيه تعطيل طالب د خپل تکوین د څه شي کا حادث کا نو دا چې په تکوین اخر سره نه کینو دا خو حادث دی نو د پر موجود پکار دی کنه هدي ته وجود چا ورک.
نو چې موجد ورلره نشتا نو لازمیږي استغنا د حادث د محدث او د احداث نه او پدې کې تعطیل د چا د ثانیه د فی الباز وشوا دریش سالورم وجدا د انه لو حدث کچر تداشه پیدا ده نو لا حدث اما في ذاته تعالى فيصير محل الحوادث او في غيره كما ذهب اليه ابو الهذيل من ان تكوين كل جسم قائما به دا کچر حادث اما انه لو حدث نو لیا بدا پیدا وی في ذاته تعالى الکه تکوین تسوي وې د الله صفت ده او حادث ورته وای نو چې دا حادث ورته وای نو یا به حادث وای په ذات تبارک تعالی کې حادث به پچا کې تکوین حادث ده د الله صفت ده نو چې په ذات الله تعالی کې حادث وای نو لازم شکون د باری تعالی محل د حوادث او دا باطل او یا به تکوین ته حادث وای خو قائم بذات الله به نه وای قائم بالغیر به وای كما ذهب اليه ابو هذيل ابو هذيل دې ته ذهاب کړي چې من ان تکوین کل جسم و تکوین د هر یو جسم دا قائم دي تر دې جسم پورې نو فیکون کل جسم خالقا نو هر جسم خالق شو مکون شو د پاره د چا د خپل نفس ولا خفاء فی استحالتی په دې کې د دې په محلوالي کې څه نشته د خفاء دا چې هر شی د تکوین په وجه پیدا شو دا تکوین د پورې قائم دی نو هر یو شی خپل ځان په خپل پیدا کړ نو بیا خو تعدد د چا راغی خالق راغی دا خبر هم څه شی دی محاله ده خلاصه د خبره دا ده و مبنى هذه الادله على ان التكوين صفه حقيقيه دا تکوین څه شی شي صفت حقيقي شي قائم چې د باری تعالی پورې مضاف الیه او نه غواړي نو ټیک ده لکه علم او قدرت او محققون من المتکلمین وی على انه من الاضافات والاعتبارات دا د اضافات نه دی او د چا نه دی طالبہ د اعتبارات نه دی یعنی یو ته معتبر وي د اعتبارات عقلیه نه لکه کون د ثانیه تعالی وتقدس قبل كل شيء دا قبلیت اضافي ده ومعه سره د هر شي ګوره اضافت ده بعده سره د هر شي اضافت ده مذکور بالسنتنا معبود دا رنګ مميت ده محید و نحو ذلك حاصل دا ده چې في الازل هو مبدا التخليق والترزيق والاماته والاحياء وغير ذلك ولا دلیل او چاویلو چالکا اصل د احیاء قدرت ده احیاء الله صفت ده خو لیکن قدرت دې ولا دلیل علی کونی صفت اخرى سوى القدره والاراده ولي فان القدره وان كان نسبتها الى الوجود المكون وعدمه سواء مخکې مویلې چې د قدرت نسبت چاته وجود د مکون او عدم دغه تدوان سره برابر ده لکن مع انضمام الاراده چې اراده ور سره زمشي نو پغی کې تخصیص دی او د جانبین راضی وشوا ولما استدل القائلون بحدوث التكوين الک چاچ ول تکوین حادث دی نو دی خو اسی خبرانه کی ځانته دلیل وای دلیل دادی چې بیا انه لا يتصور بدون المكون د تکوین تصور بغیر د مکون نه نشي کېدلای د تکوین تصور بغیر د چانه نشي کې تکوین سره به مکون خامخا پکار وي او دغه رنگ لکه زر د دې تصور چې د بغیر د مضروب نه نشي کېدلای نو فلو کان قدیما کچرته دا قدیم شي لازمی قدم د مکونات او هو محالنا دا څه شی ده تکوین مکون غواړي نو مکون کور سره پازل کې ثابتې او دا صفت قدیمه وای دا تکوین نو لازمی قدم د مکونات او قدم د مکونات څه شی دی باطل نو د راغه جواب یو کو هو دا تکوین چې د تکوینه للعالم ولکل جزء من اجزائه حاصل د جواب دا دی چې تکوین طالب څه شی دی قدیم دی او تعلق حادثه ده دا د ټولي خبره خلاصه شو تکوین څه شی دی قدیم او تعلق څه شی ده ګوره ورته وهو دا تکوین چې د تکوینه للعالم ولکل جزء من اجزائه خلاف الازل بل لوقت وجوده بل لوقت على حسب علمه وإرادته فالتكوين باق أزلا وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق مكون سشيده حادث ته په حدوث تعلق سره چې تعلق حادثه ده لکه علم او قدرت کې راخلا مو غیرهما من الصفات القديمه التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها ولي لكون متعلقاتها حادثه وهذا تحقيق ما يقال چې وجود د عالم ان لم يتعلق بذات الله تعالی او صفه من صفات تعطيل د ثاني راضي یا استغناء د حوادث د راضي د موجود نه وهو محال وان تعلق كتعلق وي نيابه لازمي قدم د ما يتعلق وجوده به لازمي قدم د عالم او دام باطل ده او لا یا بنوي نو لازمي فليكن التكوين ايضا قديما مع حدوث المكون المتعلق به نو خلاصه دا شو تکوین قدیم تعلق ور سرشته خو تعلق حادثه ده وما يقال غچ ویلی کیږي چې من ان القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه اذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير وقديم خو دي ته وي چې د دې د وجود تعلق د غیر سره نه وي او حادث دي ته چې ما يتعلق به وي چې دغه تعبیر د قدیم کړي په پیه نظر دې کې څه شی دی طالب دا خو راجح نه ده ځکه معنی لان هذا معنى القديم والحادث بذات علامه تقول به الفلاسفه واما عند المتكلمين فالحادث
ما لوجوده بدايه حادث ته وي چې وجود ابتدا لري یعنی مسبوق بالعدم او قدیم بخلافه او مجرد تعلق د وجود د بالغیر لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى لکه چې د قدیم تعلق د چا سره راغله نو د دې دا معنا نه ده چې دا قدیم وسه شی ګرځيږي حادث ګرځيږي دا ولی دی ویلي جواز ان يكون محتاجا للغير دا جائز ده چې دا د غیر ته محتاج وي صادر دي دغه دائما وي بدوامه لکه دې ته چې فلسفه ذهاب کړي غي دا وای چې فيما ادعوا قدمه من الممكنات يحيولا دي اغيت د ممکنات او د قدم قائل دي مثلا نعم اذا اثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون الاجابه بدليل لا يتوقف على حدوث العالم وكان القول بالتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه خدا قول خو مونږ نکو مونږ چې دا د خدای تعالی نه د وجه تقاضا د چانه بالاستقرار صادر دي بلکې بالاختيار صادر بالاختيار سمانا مسبوق بالقصد والاراده دي الله تعالی یو ځل د دې اشیاء د پیدا کېدو اراده وکړو دغه نو ورستوي چې پیدا کړل ومنها هنا يقال ویل شي چې تنسيس على كل جزء من اجزاء العالم اشاره الى الرد على من زعم قدم بعض الاجزاء چا ویلي چې بعض اجزاء څه شي دي قدیم دي لکه هيولا والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقيه بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير نو ګور دوی دغه تقسیم کو کنه یو دا چې یو شی په خپل پیدا وي یو دا چې قدیمی ذاتی چورته وي او بل قدیمی زمانی چورته وي دوی چې دي شي تاسو شی وي طالبہ الا قدیم وي خو قدیم زمانی ورته قدیم ذاتی ورته نه وي په اعتبار د ذات سره محتاج چاته دي بل چاته دي کنه تو ګوره والا فهم انما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقيه بالعدم لا بمعنى عدم تكونه بالغير والحاصل حاصل دا چې ان لا نسلم من دانه مونږ چې انه لا يتصور التكوين بدون وجود المكون چې نشي متصور کېدل څه شي وجود د چا د مکون بغیر بدون د چا وجود د تکوین بغیر د وجود د مکون نه وان وزانه یقینا شان د معهود غسر وزان ضرب مع المضروب لکغی چویل دا وای موږ نه منولې فإن ضرب صفه اضافيه دا ضرب یو صفت اضافي دی دا نه موجودیږي بغیر د چانه د مضافین او د منتسبین نه چې ضارب او مضروب دی او تکوین صفت حقيقي دی د دې معنا د جوړول دا مبدا د اضافت ته الذي چاغه اخراج د معدوم دی د عدم نه وجود ته لا عینها حتى لو كانت عینها كعین هم دغه شی علامه وقافي عباره المشايخ لكان القول بتحققه بدون مكون مكابره كعين هم دغه شی راواخلو مکون نو بیا وجود د بغیر د مکون نه اسی مکابره ده بیا په کار ده چې دا موجود المکون بر سره څه شي وي خامخا بر سره و انکار به ضروری نشي نو فلا يندفع بما يقال من ان ضرب عرض مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول العلم اليه من وجود المفعول معه اذ لو تاخر لن عدم وهو بخلاف فعل الباري تعالى ياخذ مخلوق کار ده په خلاف د فعل د باري تعالى سره فانه ذکر فعل د باري تعالى ازلی ده واجب الدوام ده باقی